بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. د سنت اعتکاف طریقه دا ده چې په شلم رمضان د مازدیګر نه وروستو د نمر پریوتو نه مخکې د الله رب العالمین د رضا دپاره د اخرې عشرې د اعتکاف په نیت په بنده مسجد ته داخل شي، او چې کله بیا د اختر اعلان وشي نو اعتکاف به ختم شي. د اعتکاف نیت به څنګه کوي؟ د مسنون اعتکاف نیت دومره کافی دی چې بنده فضل کې راولي چې د الله تعالی د رضا دپاره د رمضان اخرې عشرې د سنت اعتکاف نیت کوم، نو دا نیت د دې انسان دپاره د اعتکاف کافی دی. اوس انسان چې دا نیت کوي دا په کوم ټیم او په کوم وخت کې کوي؟ چې کله شلم رمضان شي نو په شلم د رمضان مبارک مازدیګر نه وروستو د نمر پریوتو نه مخکې دا انسان به مسجد ته د داخلېدو په وخت کې نیت وکړي، او دا فکر به وکړي چې د نمر ډوبېدو نه وروستو ګورې نیت ونه کړي، ګنې اعتکاف د مسنون فاتح نشي، بیا به مستحب او نفل فاتح شي. دا ځکه چې د نیت کولو نه مخکې د اخرې عشرې څه وخت به درنه بې نیته تیر شي، نو دا به بیا مسنون فاتح نشي. دې ځای پورې د اعتکاف وخت او د اعتکاف نیت وښودلی شو. اوس د اعتکاف دپاره د ټولو نه افضل ترین او بهترین ځای کوم ځای دی؟ اول نمبر د ټولو نه بهترین ځای مسجد الحرام د بیت الله شریف دی. چې غیر چاپیره مسجد دی هغې ته مسجد الحرام وایي، نو دا بهترین ځای دی. د بیت الله شریف نه چې غیر چاپیره دا څومره ځای دی دې ته مسجد الحرام وایي، او دا د ټولو نه بهترین ځای دی. دویم نمبر مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم دی. مدینه منوره کې چې کوم مسجد نبوي دی دویم نمبر دغه مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم دی. دریم نمبر مسجد اقصی دی چې بیت المقدس ورته هم ویل کیږي. څلورم نمبر هغه مسجد چې جامع مسجد وي چې د جمعې لمونځ پکې کیږي چې په هر ځای کې وي. پنځم نمبر بیا د محلې مسجد چې بنده پکې 5 وخته لمونځ کوي. که په یو محله کې جامع مسجد وي چې د جمعې لمونځ پکې کیږي خو 5 وخته منځله خلک کم راځي، او دویم مسجد پکې دی چې په هغې کې د جمعې لمونځ نه کیږي، عام مسجد دی خو مزګزار پکې ډېر راځي
نو په داسې صورت کې جامع مسجد کې اعتکاف کول افضل دی. دا ځکه چې د جمعې د مانځه دپاره بهر تل پکې نه وي، او که په یو محله کې جامع مسجد هم وي دوه وي، نو په کوم کې چې مونځ ګزار ډیر وي هغه مسجد افضل دی. جامع مسجد نه مراد هر هغه مسجد دی چې د جمعې مونځ پکې کیږي، او لوی مسجد چې په هغې کې مونځ ګزار ډیر وي. حکماً دغه هم لوی مسجد یعنی جامع مسجد حسابیږي. په هغې کې هم د جامع مسجد هومره ثواب ملاویږي. جامع مسجد کې اعتکاف کولو والا ته د 500 اعتکاف برابر ثواب ورکول کیږي. او د حقوق په اعتبار سره د خپل محلې د مسجد زیات حق دی چې په هغې کې اعتکاف وکړی شي، ځکه اعتکاف او په جمع تراویح یو حکم لري. یعنی کم مسجد کې چې تراویح او د جمع نه حالي فاتح شو، د دغه مسجد مقتدیان ټول ګناهګار دي. دغه شان په غټو غټو ښارونو کې لوی لوی محلې وي، نو که په هغې محله کې څوک اعتکاف ونه کړي نو دغه ټول خلک ګناهګار پاتې شو. کم بنده چې په مسجد کې اعتکاف کوي نو ته د خپل اعتکاف ثواب ځان له ملاویږي، خو دې د نیت وکړې که چېرې ما اعتکاف نه وی کړی او دا مسجد حالي فاتح شوی، دا ټول خلق په ګناهګارو. نو در ترک سنت د بچ کېدلو ثواب به ورله الله تعالی ورکړي. یو د خپل اعتکاف او دویم د محلې د حلقو غاړه خلاصه کړه نو د هغې ثواب به ورته هم ملو شي. اوس اعتکاف کې د ځان نه فرده تاوول یا نه تاوول دواړه د نبی علیه السلام نه ثابت دي. که په پرده تاوولو باندې په انسان کې ریاکاري نه راتله نو ځان نه دې فرده تو کړي، او که په دې کې حلقو ته پناه کیږي او بیا په دې انسان کې غرور او تکبر راځي نو بیا دې فرده نه تاوي چې چاته فتح نه لګي. البته که توجه یې نه پوره کیږي نو پرده دې تو کړي او عبادت دې په ښه توجه سره کوي، او چې خلق نه وي دا فرده دا انسان لرکوي نو بالکل یې لرکولی شي. بل دا چې اعتکاف والا دې دومره کډه نه راوړي چې سم بازار ولګوي، نیم مسجد په خپله کډه باندې بند کړي، مختصر د ضرورت څیزونه دې ځان سره راواخلي، او چې کله د جمع وخت شي نو کډه دې ټوله کړي او سب ته د ځای خالي کړي، پرده دې هم پورته کړي. که د جمع مونځ راشي نو هم دې پرده پورته کړي چې په هغه ځای باندې عام مزګزار مز وکړي. عام حلق د اعتکاف والا سره زیاتې خبرې نه کوي، نه دې ورسره ډېر کیني چې د دې په یکسوۍ کې فرق نه راځي. زما عزتمندو
چې څومره ملګري د اعتکاف په نیت باندې مسجد کې کینی، که هغه په حرم شریف کې ناست دي، که هغه په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناست وي، که هغه په مسجد اقصی بیت المقدس کې ناست وي، که هغه په جامع مسجد کې ناست دي، او که هغه د محلې په مسجد کې ناست دي، نو خصوص بالخصوص د دنیایي خبرو نه ځان وساتي، ځکه اعتکاف په نیت باندې د الله په کور کې ناست دی، نو چې د الله رب العالمین د نافرمانو نه ځان وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.